أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. اللہ تعالیٰ پا قرآن مجید فرقان حمید کی فرمائی حامیم والکتاب المبین، قسم میں دیوی پاغا کتاب بندے انا انزلناه فی لیلت مبارکت چکم کتاب مو پا مبارک شپے بندے نازل کرے دا انا کننا منذرین وہ مو بے شک مو خالقو تا دور سنو دور ویتا خایو فیها یفرق کل امر حکیم و پا دغ شپے بندے ہر دے حکمت والا کورونه چکم دی اغا تقسیمیگی. نو حاضرینو مفسرین لکی چه دغ زی که دے لیلت مبارکتن دے مبارک شپینا مطلب دے شب بارات والا شپایا دے شابان 15 شپا دا دے شب بارات والا شپایا. نو دا ډیره بہترینا و مبارک شپایا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نا روایت تا آغا فرمائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برک متو فرمائل چې د شعبان په 15 شپې یعنی شب بارات په شپې باندې الله تعالی د خپل مخلوقاتو طرف ته تجلی فرمایي او ټول خلق او باقی سوای د دوه قسمه خلقونه. هغه دوه قسمه خلقو کې یو کافر دی او یو هغه خلق چې دشمنی ساتي د خپل مسلمانانو مؤمنینو ورونو سره دشمنی ساتي. دغه دوه قسمه خلق الله تعالی نه بخي، نور ټول مخلوقات الله تعالی او بخي. نو په دغه شپې باندې د عبادت او اهتمام کول پکار ده. امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله عنه نه روایت تا هغه فرمایي چې ما حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک وکړو چې د شعبان په 15 شپې باندې 14 ریس چې 13 شپه یعنی د شب بارات په شپې باندې ما ولیدو چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم 14 رکعاته نفل ادا کړو. د 14 رکعاتو نفل نه بعد 14 زاری الحمد شریف ویلو، 14 زاری سوره اخلاص ویلو، 14 زاری سوره فلق ویلو قل اعوذ برب الفلق، و 14 زاری سوره الناس ویلو، و د اغینا بعد یو زلی آیت الکرسی ویلا و بیا دا آیات ویلو لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. اولا سمی سپاره سوره توبه والا 128 نمبر آیات تا دا ویلو و بیا حضور مبارک ما ته فرمایل چې کوم خلق چې په دغه شپې باندې دا عمل وکي نو هغه ته به الله تعالی دی 20 یعنی د شلو د قبول شوی حجونو یره اجر به ورکوي او د شل کوله د قبول شو روزو اجر به ورکوي. غیر علاوه یو بل عمل ده چې په دغه شپې باندې څوره چې د دین سره تړلي خلک دي د الله تعالی ولا نیک بندګانان دي هغه په دې عمل باندې عمل ده اغا دی سل رکعات منوس کول هغه ته یې صلات خیر. نو صلات خیر په باره کې امام حسن بصری رحمت الله تعالی علیه نقل کوي چې ما دغه حدیث ته 150 صحابهونه اوریدل چې چا د شب بارات په شپې باندې سل رکعات نفل وکړو. داسې وکړو سل رکعات نفل و هر رکعات کې 10 ځلې کول هویل دته صلات خیر یې دا منځ وکړو نو الله تعالی به هغه انسان ته او یا ځلې یعنی 70 ځلې به هغه ته نگاه کرم سره به ته ګوري په هغه باندې نگاه کرم کوي و هر نگاه په بدلې کې به دا ولا 70 حاجتونه پورا کوي و هغه حاجتونو کې یو حاجت دام دا چې الله تعالی به هغه ولا مغفرت کوي. و دینه علاوه په دغه میاشت کې روزه سوتل او په دغه ورځو کې خاص کل روزه سوتل دیم ډیر زیات فضیلت بیان ده. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها روایت ده هغه فرمایي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بو په دې میاشت کې ډیر زیات روزه سوتلی. نو ماته تاسو وکړو د حضور مبارک نه چې تاسو په دې میاشت کې ویل ډیر روزه سوتو. نو چې حضور مبارک ماته فرمایل چې زه په دې میاشت کې ډیر روزه زکه سوتم چې په دغه میاشت کې الله تعالی د روان کول د روحونو ولا فیصله کوي. یو انسان به وی چې هغه به واده وکي او دغه ولا روح دغه ولا هغه په مردگانو کې لیکل شوی وي. یو کس به وی چې هغه به حج وکي او دغه ولا نماو په مردگانو کې لیکل شوی وي. یو بل حدیث تاغي کې حضور مبارک فرمایي چې زه په دې میاشت کې د شعبان په میاشت کې ډېر روزه زکه سوتم چې کله د مو د روح ولا فیصله کیږي نو زه دا غواړم چې زه په اختین کې په روزه کې وم.
نو دې وجې نه په دې مبارکې شپې باندې موته د صلات خیر اهتمام کول پکار ده، صلات تسبیح اهتمام کول پکار ده، او په دې میاشتې کې موته کثرت سره روژې ساتل پکار دي چې کوم څه مې ویلو الله تعالی دې موته په عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.